دې خبرې چې الله او انسان ډېر ناشکره وي دغه نه خپل نعمت تېر شي هغه د باندې چې ما کوم نعمتونه کړي دي 50 کاله مې کړي دي او خو بیا د باندې چې تکلیف راغلی نو دا 50 کاله چې کوم نعمتونه کړي دي هغه تېر شي مثال بداوالو انسان دی 50 کاله د نظر هم صحیح دی د بدن هم صحیح دی د خپې هم صحیح دی د دماغ هم صحیح دی او که چېرې دومره عمر بس دلته تکلیف محسوسېږي په ده باندې بیماري راغله د ده کار پرېښودو لاس بېکار پرېښودو نو بیا څه کوي ډېر ناامیده شي الله پاک تکلیف راوستی دی خپه مې کار نه کوي لاس مې کار نه کوي سترګو نظر مې سم نه لګي وایي کاکا 50 کاله خو دې کې څه وکړل دا نعمتونه دې استعمال کړل 50 کاله دې نعمتونه استعمال کړل تا چې د الله په دربار کې شکریا ادا کړې ده چې یا الله دومره نعمت دې بغیر پیسو راکړی و پیسې مې نه وې جمع کړې او دا دومره نعمتونه د ځمکې او د اسمان زما لپاره چلېدل ما خو شکر نه وباسلی لکه نور ته وګورو د سهار راخېږي ماښام شي رڼا شي موږ او تاسو معمولي کمره کې یو لایټ لګو بیا د هغې بل ورکړو او دا د الله نظام دی چې دا تپوس الله هم نه دی کړی چې بل دې جمع کړی دی که نه سهار راخېږي او داسې رڼا کړي چې د دنیا لړونه دې ته نشي رسېږي ما او تا پکې دلو معاش او مزدوري هم پکې کوو کارونه هم پکې کوو نو د هر نعمت باندې چې ما او تا باندې الله تعالی کړی دی چې راله صحت راکړی دی چې راله بدن راکړی دی روغ صحت راکړی دی سترګې راکړي دي په هر حالت کې انسان له پکار دی چې شکر ادا کړي ناشکرۍ نه څه وکړي ځان وساتي او په هر حالت کې د الله تعالی شکریا ادا کړي یو فقیر واقعه راځي او چېرته روان په لاره باندې نو خلک په قطار کې ولاړ دي د دې وایي دا څه چل دی یار دې هم په قطار کې ودرېده چې زه به خو داسې ځم خو دروازه د ښار بنده ده پخوا به د ښارونو دروازې وي لکه څنګه پېښور کې ځای په ځای باندې بابونه غټ غټ شوي وي نو د هر ښار به دروازې وي نو دې وایي دا څه چل دی دروازه بنده ده خلکو ته تکلیف دی خلک په لاره کې ولاړ دي یو کس ورته وایي پلین کې ودرېږه قطار کې ودرېږه څه چل دی مخکې دروازه ولې بنده ده وایي د باچا سلامت نه باز تښتېدلی دی نو هغه د ښار ټولې دروازې بند کړي دي چېرته باز بار لاړ نه شي ده یو سوړه سویلې وکړو وایي عجیبه خدایي دي ده نو خدایه پاکه عجیبه خدایي دي ده چې تا د ملک بادشاه جوړ کړی دی دومره هر څه ورکړي دي د دنیا بادشاهي دې ورکړې ده او ده کې دومره عقل هم نشته چې بعض به په دروازو دي که بعض به په هوا دي او دې ځان له سایډ ته لاړ د دریاب په غاړه باندې سترګې ورلې دا د سوچ کې وده شو چې عجیبه خدایي ده چې زه د الله عبادت کوم تهجد کوم لمونځونه کوم نوافل کوم الله یادوم نو ما له جامې هم سمې نه ما له څپلۍ هم سمې نه ما له ډوډۍ هم سمه نه او چې دغه بادشاه دی نو چې دی بادشاهي دې مې الله ورکړې ده حکومت دې م ورکړی دی پیسې دې م ورکړي دي او عقل دې م دومره لوی ورکړی چې دی د باز ته هم دروازې بندوي او په دغه سوچ کې دی څه شو دی وده شو الله په خوب کې ملاقات کې او دی دغه ګیله الله ته په خوب کې وکړي چې بادشاه له دې دومره خدایي ورکړې ده ما چې زه لمونځونه کوم ځان کوم نو ما هېڅ نشته الله تعالی ورته خوب کې وایي چې زه څه ګرانه خو نه ده زه خو د ټولې دنیا بادشاه یم او چې زه سکون غواړم دنیا یو طاقت نشته چې ما له مخه ووایي او هغه رزق وکړي نو اوس به ولګو د ده د بادشاهي به تاله درکړمه او دا ته چې په نیمه شپه پاڅې او ما ته ودرېږي او ما نه غواړي ما ته ژړا او فریاد کې او تکلیف در باندې راشي نو ما ته وډاړي وغواړي او که درله څه درکړم نو شکر وباسي نو دا ستا د عمل دا به دله ورکړم سبا له به دا بادشاه دی چې سهار راپاڅي بادشاهي به وي دی به ګرځئ دی به د شپې ولاړي او ته چې سهار پاڅې نو ستا دا د شپې ودرېدل به نه وي ستا دا شکر به نه وي ستا دا صبر به نه وي ته به بادشاه یې خو د ده په شان کوه که نه نه دی خوب کوي نه بادشاه نه خدایه د دغې بادشاه په شان بادشاهي مې نه ده پکار ما له خو د نیمې شپې عبادت پکار دی ما له خو شکر پکار دی ما له خو صبر پکار دی نو خبره مې دا کوله چې په هر حالت کې د الله شکر د هر حالت کې بعد ته یو شی به موږ غواړو یاره ما له دا پکار دي دا پکار دی الله قرآن کې وایي
عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم او کېدای شي یو څیز ته غواړئ او ستا په حق کې بهتر نه وي هغه تعالی الله تعالی به درکوي بعضې شیز به ستا په حق کې بهتر نه وي تعالی به الله تعالی درکوي نو په هر حالت کې خبره دا ده چې الله قرآن وایي چې برداشت کوئ شکر مه کوئ نن موږ او تاسو وګورو الله تعالی موږ باندې څومره نعمتونه راکړي څومره نعمتونه ورګورو نو د پخواني مشرانو ډېرې سختې برداشت کړې دي ګورئ دا د حقیقت وامه ډوډۍ مې په خپله خېټه باندې سمه نه وه خوړلې دا سالمونه نو دا ګاډي نو دا مزې نه وې او ور خوشحالي هغې ته ډېره وه هغې چې به څه میلاو شو شکر دی یا الله بس الله دې دا تا موږ راکړه په دې شکر دی او نن سبا موږ تاسو وګورو څومره نعمتونه دي څومره ډېر نعمتونه دي ګاډي شته بنګلې شته پخوا چې به د چا جریب ځای و نو هغې به چېرته دوه باندې غنم هم به کولو الله څومره رزق ډېر کړی دی څومره رزق ډېر کړی دی څومره چې دنه هر څه ډېر دي خو چې یو شیز کم شوی دی نو هغه ناشکر دی موږ شکر نه وباسو الله قرآن کې وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسانه کوم څیز ته دوکه کې واچولې د کریم ذات او هغه ذات الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك هغه ذات چې ته پیدا کړې پوره بدن یې دله پیدا کړو پوره صورت یې دله پیدا کړو او ځان ته وګورئ لاسونه زموږ یو برابر وي سره دا یو لاس اوږد وي یو څو انچه د دې نه اوږد وي دا به څه کوي دا به نه برابرې ده یا یو وخت به د انسان اوږده وي نو بیا سم دم انسان به او په ګول به روان یو به پرې اوږده وه د الله نظام دی څومره نعمتونه یې راباندې کړي دي الله وایي انسانه ګوره د دنیا زیب و زینت او دارنګې د دنیا شیزونو په دوکه کې واچولې او خپل خدای یې نه هېر کړو خپل الله یې نه هېر کړو د الله عبادت یې نه هېر کړو او بیا دې حد ته ورسېدې چې ناشکري دې شروع کړله الله قرآن کې وایي ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس که چېرې موږ انسان ته د خپل طرف نه یو نعمت ورکړو نن موږ او تاسو وګورو دا ټول په ټوله د الله تعالی نعمتونه دي څومره الله نعمتونه دي ښکلی وجود دی بدن کې طاقت شته سترګې لیدل کولی شي لاس نیول کولی شي دماغ مو سم دي خپې مو سمې دي د الله نور نعمتونه چې الله موږ له کوم راکړي دي رزق مو پراخه دی هر څه شته الله وایي زه نعمت درکړم تاسو له ثم نزعناها منه بیا دا نعمت ستا ده یا ستا د عمر تقاضا شي چې 50 کالو له دې عمر لاړه ورسېده نو بیا خو به هغه شانتې کار نه کوي یا الله تعالی ستا نه دا نعمت پس واخلي انسان حالات ډېر ښه وي هر څه ورسره ډېر وي ناڅاپه په ده باندې داسې حالات راشي چې کاروبارونه هم ختم شي هر څه ختم شي پیسې هم لاړې شي په خپل ځان اخته شي نو الله وایي چې ستا نه زه دا نعمت واخلمه نو ته څه کې انه لیئوس کفور په دغه وخت کې ډېر زیات ناامیده شي دا انسان دا نه وایي چې دا نعمت راکړی چا و واغسته دا نعمت ما له چا راکړی واغست رانه چا کار خو دا وه چې ده سوچ کړی دی چې دا نعمت چې ما ته کوم میلاو و که زما بدن و که زما پیسې وي که زما ځمکې وي که نور څه وو نو دا خو الله راکړي وو او دنیا کې یو طاقت دا نشته چې دا دې زما نه والي چې الله نه غوښتي په مخلوق ته نشي کولی نو هغې الله زما نه واغسته نعمت راکړی الله تعالی ما وی یا الله ستا شکر دی ستا شکر دی زه مې قابل نه وم خو تا وغوښتل ما له دا نعمتونه راکړل او چې کله الله زما نه دا نعمت واغسته ما یا الله زه به په دې صبر کوم په دې حالات زه په دې حالاتو صبر کوم ستا راکړی تا واغسته نو الله دې تا له داسې پکار وو خو چې کله ما داسې وکړو نعمت مې درکړو نو شکر دې نه وباسه چې کله مې د نعمت واپسې واغسته نو بیا ډېر بس ځان دې خفه کړی دی او ډېر پریشان یې او چې دله څوک تپوس وکړي نو یاره بس پته نه لګي نو پلانکي لا روسه کېږي نه او ما پسې مرضونه هم راخوشي دي او ما پسې غریبي هم راغله حالات ټیک کېږي نه او دا چل دی هغه چل دی بیا ډېر ناامیده شي او ډېر ناشکره شي الله بل آیات کې ورپسې فرمایي ولئن أذقناه النعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني چې موږ ولګو او دا حالات د باندې تیرېده غریبي وه پریشاني وه
او هیڅ هم نه وو او دغه رنګې بیماري وه او ورو ورو تا باندې حالات ټیک شو الله صحت درکړو الله پیسې درکړې الله هر څه درکړل نعمتونه یې درکړل نو ولئن اذقناه نعما بعد ضرا رست د تکالیفو نه رست د حالاتو نه نو ته څه وایې ذهب السیئات عني دی وایي لار هغه خرابې ورځې مې لاړې او بیا دا نه وایي چې دا الله راکړه بیا وایي دا زما بدن کې طاقت و دا زما دماغ و دا زما تجربه وه دا زما پیسې وې دا زما هنر و دا زما محنت و نو الله مې ګوره انسانه باندې حالات هم ما راوستو او حالات دنه هم ما لرې کړل نو پکار خو دا وه چې تا اوس هم د الله شکر ادا کړی چې الله زه دې قابل نه وم دنیا کې ښه خلک شته ښه دماغ والا شته ښه پیسو والا شته ښه عهدې والا شته زما هېڅ هنر نشته هېڅ طاقت مې نشته او الله تا راکړل زه شکر ادا کوم دا د ټیم یو انسان به وي د تقیې به نه وي نه به ورسره دماغ وي نه به یې تجربه وي الله تعالی ورته ورکوي نو بعد ټیم څه وشي چې الله ورکړي نو هغه بیا برابره ګرځي هغه خبرې په ګاډو کې نه ځي عالم کې هغه د تقیې وي هر څه چې کوي الله تعالی یې کوي نو الله تعالی وی چې نعمت مې درکړه پیسې مې درکړه مالداري مې درکړه صحت مې درکړه او وروسته د تکالیفو نه نو دا انسان په دغه وخت کې وایي ذهب السیئات عني هغه چې کومې بد ورځې وي او تکالیفو او غریبي وه هغه هر څه لاړو او بیا وایي انه لفرح فخور په دغه وخت کې بیا دې فخر کوي دې بیا تکبر کوي حالانکه الله تعالی وایي دا راوسته چا ولاړل تا کې دا تکبر څه شي راوسته تا کې دا لویي څه راوسته یا ته هغه خبرې کوې چې هغه ګاډي کې دي زما دا چل دی او زما هغه حکم او ما سره دومره پیسې دي او زما تا ته ضرورت نشته او هر زما دي او زما دومره مال دی او دومره مې ځمکې دي او دومره مې ګاډي دي الله وایي دا لویي درکې په کوم ځای کې راغله ته خو هغه انسان یې مخکې در باندې مې حالات هم راوستو بیا مې در لرې کړه بیا مې در باندې راوستو نو تا له دا خبرې نه دي پکار ور یاد ساتئ الله بچا نعمت کړی دی هغه له لویو تکبر نه دی پکار هغه له لویو تکبر نه دی پکار چې دا زما کمال دی دا مال تا حاصل کړی دی دا هر څه دې شته او الله وغوښتل دوه سیکنډ نه دا به پرې وموللږي ګورئ که شان تش تور به پاتې شي او که چېرې انسان الله تعالی څه نه دي ورکړي غریبي ده پیسې نشته حالات دي نو دې دې برباد نه وي دې دې نه امیده کېږي نه دې دې دا خبرې نه کوي چې یاره دا څه دي زه لمونځ کوم زه تلاوت کوم بعضې ټایم یو کس وایي که نه زه هر څه کوم موږ هر څه کوو خو کېږو نه دا خو د الله د طرف نه ده تا ته حکم دا دی چې ته هر څه کوه صبر کوه په دې حالاتو صبر کوه که د بیماري ده او الله تعالی راوستې نو ته دې لرې کړې او ستا پیغمبر ویلي دي چې بیماري په چا راغله او زه په دې باندې دله الله تعالی اجر او ثواب ورکوي د دې امید ساتله که غریبي راغله وایي الله تعالی راوستې ده ته دې لرې کړې نو په هر حالت کې خبره مې دا کوله چې د ناشکرۍ نه ورسوږو ځان وساتو او الله تعالی موږ باندې بې شمېره انعامات او احسانات کړي دي دا نعمتونه ځان نه مخې ته کړو نور رڼا کې زمونږ نه رڼا راکوي الله تعالی پیسې نه دي غوښتې سپوږمۍ د زمونږ خدمت کې لګیا ده الله پیسې نه دي غوښتې نور دغه رنګ شپه ورځ دا زمونږ په خدمت کې لګیا دي الله تعالی زمونږ نه د دې پیسې نه دي غوښتې دا ټول ځمکه او اسمان کې دا نظام الله تعالی د بنده لپاره پیدا کړی دی او الله تعالی د دې نه باندې څه غوښتي نه دي بنده ته وایي ته زما عبادت نو موږ له شکرګزاري پکار ده د ناشکرۍ نه ځان ساتل پکار دي او الله چې کوم نعمتونه موږ او تاسو باندې کړي دي باندې سوچ او فکر پکار دی چې دا نعمتونه یې کړي دي نو الله خدا دومره نعمتونه په ما او تا کړي دي چې ځمکه او اسمان او نظام او زموږ بدن او خوراکونه دا هر څه زما دپاره پیدا کړي دي خو د دې په بدن کې ما الله داسې کړي هغه یو سوچ دا یوه خبره دا چې موږ د ځان سره د دې ځای نه وچوو چې زموږ ځان سره یو سوچ کوو چې دومره نعمتونه خو الله کړي دي صحت یې مړه کړی دی هر څه یې کړي دي خو ما الله داسې کړي صرف پنځه وخته لمونځ کوم صرف روژې نیسم که نه زما ټول اعمال که زما معاملات چې د شریعت مطابق دي او که نه دي که زما اخلاق دي د شریعت مطابق
دی او کړی دي که زما اخلاق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په شان دي او که نه دي که زما عقیده ده الله چې څنګه وغوښتي د هغه شان دي ده او که نه ده نو دا ټولې خبرې نن مسلمان په دې کمزوری دی چې مسلمان خپله مسلماني صرف د مونځ او دس پورې راغونډه کړې ده حالانکې مونځ او دس صرف مسلماني نه ده بلکې د مسلمان ژوند د مسلمان زندگی چې د مسلمان به اخیستل او خرڅول څنګه کوي د ده معاملات به څنګه وي دې کې کاروبار کوي د ده ژوند به څنګه وي حلال او د حرامو نه بدن ساتي او که نه ساتي د مسلمان معاشرتي ژوند او زندگی په معاشره کې به دی کور کې وي د ده په چاردیوالۍ دننه به د ده ښځې وي د ده به بچي وي د ده به مور وي د ده به پلار وي د ده به اولاد وي د ده به ترونه وي د ده به ماماګان وي د ده به چغ او باور وي باندې د دې ټولو حقوق چې دل په ده وابسته دي دې به د دې خیال ساتي دارنګې یو مسلمان دی نو صرف د مونځ او د صرف پورې د تړلې نه وي بلکې د ده اخلاق به هم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو مطابق وي دا ټول خبرې به موږ تاسو ځان ته راولو هله به دنیا کې الله خوشحالي راکوي او که چېرې نه صرف مونځ او د صرف د واقعي رسول الله حدیث دی چې مونځ انسان ته ګناه نه منع کوي خو کمې به راکې ډېره پاتې وي چې کوم کمې کوتاهۍ راته ښکاري زما په عمل کې دی زما په اخلاقو کې دی زما په معاملاتو کې دی چې ما ورته د ځان نه هغه کمې کوتاهۍ وباسو او د آخرت دپاره چې د رسول په دنیا کې تیاری شروع کړو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب